چې د يهوديانو مسلک دا و چې کله به هم ښځه حیزداره سوه نو په یوه کاسه کې به ډوډۍ نور سره خوړله، یعنی خوراک به نور سره کوي، او نه به د حایزې ښځې په خونه کې بېدېدل، او نه به د داسې ښځې د لاس خواړه خوړل، او نه به ناسته ولاړه ورسره کول. مطلب و حیزداره ښځې ته د حیوان په نظر هم نه کتل. او د ناصرا مسلک بیا دا و ناستو ولاړه و د لاس خوراک دا د چا په یاد دی، حتی چې جماع یعنی نزدېکت به لا هم ورسره کوي په دوران د ناجوړۍ کې. د ازار یا د حائل بغیر یعنی پرده بم په مابین کې نه وه، د دا بغیر به هم دی نه په راسلوله. مطلب چې یهودو به د حائزاتو ښځو په حق کې ډیر افراط کوي، او نصارا به د حیزدارو ښځو په حق کې بیا ډیر تفرید کوي. نو بیا چې کله دین اسلام شائع سو، محمد علیه السلام رالی او دین اسلام مکمل سو، نو بیا یو صحابي د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړل چې موږ ته د حایزې په باره کې یو څه هدایت وکړه. نو چې کله دا صحابي چې هغه دحدح نومېدی د نبی علیه السلام چې د حیزدار ښځې په باره کې د هدایت کولو پوښتنه وکړل، نو بیا د الله تعالی د طرفه دغه آیات نازل سو چې په قرآن مجید کې په سورة البقره آیات نمبر 222 کې فرمایي: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. دغه آیات نازل سو چې موږ امت محمدیه بیا خدای تعالی امر کو په توسط یعنی په میانرویی بین افراط اليهود و بین تفریط النصارى په حق کې د ښځو، چې يهودو به ډیر افراط کوي او نصارا به ډیر تفریط کوي د ښځو په حق کې. نو الله تعالی موږ بیا په توسط باندې امر کړو، په میانرویی باندې امر کړو چې هغه توسط دا دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو د ښځو سره په حالت د حیض کې جماع یعنی وتی مور سره کوي، البته نور په کور او په خونه کې بلکې په یوه بستره کې ورسره بېدلی سي او مسه کولی سي. لیکن صرف دونه خبره ده چې فاعتزلوا النساء فی المحیض، تاسو لیرې سئ د خپلو ښځو څخه و ښځو ته نږدې کېږئ مه په وخت د حیض کې، یعنی دا معنا چې د حیض په حالت کې نزدېکت مو ورسره کوئ. نور کې د لاس خواړی هغه یې خوړی سي او ورسره بېدی سي، او مطلب په خونه کې ورسره استېدی سي، ناست ولاړ ورسره کوی سي، د لاس خواړی یې خوړی سي، یعنی نور هر څه ورسره کوی سي. خو صرف دا دی چې د حیض په حالت کې به تی د ښځو څخه نفع د جماع په لحاظ باندې نه جن اخی، بلکې ولا تقربوهن حتى يطهرن، او تاسې و حیزاتو ښځو ته مه نږدې کېږئ، یعنی د جماعو د وتو د جاندارۍ په لحاظ مه ور نږدې کېږئ. مطلب د حیض په وخت کې جماع مه ورسره کوئ تر هغو پورې چې دی د حیض څخه صفا کېږي. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، نو چې هر وخت دی پاکې سي د حیض څخه نو بیا و دوی ته ورځئ، یعنی وتی او جماع ورسره کوئ، بیا جائز دی د هغه ځای څخه چې الله تعالی ته په امر کړی یاست، یعنی نزدېکت به د مخ د خوا څخه ورسره کوئ، د شا د خوا څخه نه، ځکه هغه بیا په لواطت کې راځي چې سخته ګناه ده. لواطت بیا ډېره سخته ګناه ده، ډېر سخت حرام دی، الله تعالی ډېر په ناراضه کېږي. دا د الله تعالی ملعون ترین شخص دی چې کم څوک د خپلې ښځې سره د شا د خوا بدفعلي کوي. د دې څخه وروسته بیا الله تعالی په دغه آیات کې فرمایي چې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، چې په تحقیق سره الله تعالی توبه بخښونکی خوښوي، یعنی چې هغه توبه د کفر څخه یا د ګناهو څخه وکړي نو الله تعالی دغه انسان ډیر خوښوي، او دغه رقم خوښوي ځان پاکونکی د مردارۍ څخه، لکه د حیض په حالت کې د نزدېکت څخه ځان ساتل یا د نفاس په حالت کې د نزدېکت څخه ځان ساتل.